اتل صاحب ټیک دی جی ځکه نه کلاس شروع کا نن زمون کم ټاپک دی اورم استاد اورم ویم شروع کا سکرین تاسو ته نه ښکاري څه سرجی نن خو زموږ ټاپک چې دی میسج ډیزاین دی او چپټر نمبر 6 دی او نن چې زمون کوم لیکچر دی کنه نن موږ هغه شیزونه زده کوو چې کله موږ بزنس پوینټ اف ویو سره یو کمپنی نه بلې کمپنی ته لیټر لیکو یا یو کمپنی یا یو ارګنایزیشن چې کله بر ارګنایزیشن ته څه لیکل غواړي نو هغه به څنګه لیکي د هغې به اپیرنس څنګه وي د هغې به ډیزاین څنګه وي د هغې هغه پیټرن به څنګه وي نو بزنس کمیونیکیشن مونږ وایو نو دې حوالې سره دا نن امپورټنټ نو زموږ چې د کم نن لرننګ آوټکم دی د پارټیکولر سبجیکټ نه دې نه به مونږ اصل کې نن دا شیزونه زده کوو چې یو میمو به څنګه لیکل کېږي یو لیټر به څنګه لیکل کېږي که نه یو ټریډیشنل وے آف رائټنګ چې کوم دی هغه به مونږ نیو سټایل آف رائټنګ کې څنګه مرج کوو که هغه ایمیل دی که هغه ستاسو سی وي لیکل دي او که ستاسو چې کوم دی که نه لکه هغه نیو وے آف رائټنګ formal way of writing aga approach basanga which when it's come to the communication between two organization or two businesses zamang janan kam lecture dai ke basta so cover kigi او درنی چیپټر هم دوی سی دي یو حصہ بنن وایو او یو حصہ به روان لیکچر کې وایو او تاسو وګورئ چې ولې ضروری دی why appearance and design important in business communication د دې انسر ډېر زیات سمپل دی ځکه چې موږ خپل ارګنایزیشن ټرمز چې کوم دی بل ارګنایزیشن سره ښه ساتل غواړو یو خبره دویمه نمبر خبره ده چې د اپیرنس ان ډیزاین په بزنس کمیونیکیشن کې ریټن کمیونیکیشن کې ډېر زیات اهمیت لري هغه په دې باندې د څه کنوې کول غواړي هغه ستا چې کوم ټارګټ آډینس دی چې هغه پې پوهه ولري ته چې څه کول غواړې او ته هغه چې څه لیکل غواړې او هغه چې په هغه بل ته ورسي او هغه ته آیډیا کلیک نشي یا ښه طریقې سره هغه ته میلاو نشي او هغه ته ایکسپټیبل نه نو چې کوم شیزونه ستا ایکسپیکټیشنز وي د هغه بل ارګنایزیشن نه هغه ستا پوره نشي سمپل دغه خبره چې څنګه اکثر به مخکې خلکو صرف سی وي جمع کوله فار جاب پرپز نن سبا سوټیبل وی دا ده چې ستا سی وي نه مخکې ته یو کور لیټر هم ورسره جمع کړي نوی اپروچ راغلی دی انډسټري ته موسټلی خلک وایي موږ ته جابز نه میلاویږي که نه ځکه چې اپروچ اوس بدل شوی دی چې ته یو ارګنایزیشن ته اپروچ کې ته به سی وي سره سره خپل کور لیټر هم ورکړې هغه جاب حوالې سره کور لیټر چې کوم دی که نه هغه ستا اپ کمینګ چې کوم سی وي ده هغه چې کله هغې ته راځي نو هغه ته ستا یو اوورویو ډیفاین شوی وي په کور لیټر کې نو هغه هغې ویس باندې د هغه یو سکول آف تاټ جوړ شي نو هغه ستا سیکنډ ټرم چې کوم دی ستا سی وي طرف ته راشي نو دا ډېر زیات اهمیت لري چې ته کله یو ارګنایزیشن ته ځې یا یو ارګنایزیشن بل ارګنایزیشن سره خبره کوي یا یو انډیویژوال چې کله یو ارګنایزیشن ته اپروچ کوي د هغه لیکل د هغه اپیرنس چې هغه به څنګه وي آی هوپ چې تاسو ته به اهمیت اوس پته لګېدلي چې دا اپیرنس او ډیزاین ډېر زیات اهمیت لري په بزنس کمیونیکیشن کې نو موږ سره لومړنی چې کوم دی هغې ته موږ ویلی شو بزنس لیټر یار بزنس لیټر څه ته ویلی شي دې کې را سره تاسو اوس پارټیسپیشن وکړئ وټ از بزنس لیټر راحت صاحب بله سر جی بزنس لیټر څه ته وایي وټ از بزنس لیټر بزنس لیټر سر جی کوم فارمل کمیونیکیشن چې کوو
نو هغه لیټرز په ډیزاین باندې به په دې سلایډ کې مونږ خبرې کوو چې دا به په کوم شکل باندې مونږ لیاوټ او ډیزاین یې جوړ کړو. هغه لیټرز چې په بزنس کمیونیکیشن کې استفاده کیږي که انولاپ یو سنور ایمیل یا سنور کمیونیکیشن وایسي نو هغه به مونږ څنګه دلته ډیزاین کوو. د هدف دا ده. صحیح بالکل صحیح ده. بالکل سر جی په بزنس لیټر کې چې دی موږ ټول هغه بزنس ریلیونټ ټرم استفاده کوو. بزنس ټرمینالوجي به په دې کې یوز کوو او هغه بزنس په لیول باندې به چې دی لکه کمیونیکیشن موږ کوو د بزنس لیټر د لارې. نو بزنس لیټر صرف د یو بل د انډرسټینډینګ لپاره او د پروف لپاره استعمالیږي چې یاره دا یو پروف موجود وي موږ سره. بالکل زبردست. اور بزنس لیډر یو داسې شی دی یو داسې یو الیمنٹ دی چې هغه ستا امپریشن شو کوي. ښه ستا یو امپریشن شو کوي، ستا یو اپروچ شو کوي. ته یو بل کس ته اپروچ څنګه کوي، ته چې یو خپل پیغام بل کس ته څنګه رسوي که نه، نو هغه چې څومره ته افیکټیو طریقې سره وساتې نو عمره به ښه وي. او دلته که تاسو وګوره سوي کړي دي the medium used most often for written message to the person outside your organization is business letter. زبردست طریقې سره ډیفاین شوی دی. هغه میډیم چې کوم یوز کیږي ریټن میسج چې یو کس یې کوي آوټسایډ ارګنایزیشن نو هغې ته موږ بزنس لیټر وایو. د دې مینی ټایپس دي، ډفرنٹ طریقې دي، ډفرنٹ طریقې سره ته چې کوم دی که نه خپل امپریشن چې کوم دی ښه کولی شي. نو بیا موږ دې نه علاوه یو څه څیزونه وایو چې دې کې څه ایلیمنټس هم دي چې هغه ستا انکلوډیډ دي په بزنس لیټر کې. تو به اپروپریټ اسټیشنري استعمالوي، کریکٹ لیٹر پارٹس په استعمالي او لی آؤټس په ګوري. دغه پیپر چې کوم پیپر باندې ته لیکل غواړې که نه د هغې لی آؤټس ته به هم خیال کې، هغه کریکٹ لیټر پارټس به هم د دې لپاره کې او اپروپریټ سټیشنري. نو اوس اپروپریټ سټیشنري څنګه به وي، کریکٹ هغه به څنګه وي، دا به اوس ون بای ون موږ ایکسپلین کوو. نن سبا چې کوم پیپرز دي که نه ښه کوالټۍ والا پیپر چې موږ ورته A4 وایو یا ډبل A وایو که نه، نو هغه کاغذ به استعمالي چې کوم کې ایټ لیسٹ 25% کاټن کنټینټ وي او هغه وایټ کلر کې وي، کریمي شکل کې، او هغه چې کوم دی که نه هغه انک چې ته پې واچې هغه خورېږي نه، او چې ته پې قلم هم څه لیکې نو هغه ډېر ښه طریقې سره راځي که نه. نو ټولو کې غټه خبره چې ته کوم کاغذ کوالټي استعمالوي نو هغه کوشش وکړه چې هغې کاټن کوالټي سیوا نه سیوا وي، هغه به عمره ښه امپریشن لره کوي که نه. او نارملی چې کوم ته اوس مونږ سره مارکیټ کې اویلیبل دي نو هغه 25% وي که نه. نو مونږ اکثر چې کله هم که یو ډاک فارم کې چې کوم دی که نه پارسل فارم کې یا لیټر فارم کې چې کوم فزیکلی فارم وي که نه لکه د ایمیلز نه علاوه، نو هغې کې مونږ همیشه دا کوشش کوو که نه چې لکه فار ایگزامپل مونږ فارن یونیورسټۍ ته چې کله څه د ماشومانو ډاکومنټس وغیره لیږو که نه، نو زمونږ دا همیشه کوشش وي چې کله مونږ یو شی کوریر کوو چې کله هارډ فارم کې پیپر ورک راځي چې مونږ ښه نه ښه پیپر استعمال کوو. او بالکل دغسې ده چې تاسو که هغه لو کوالټي والا شی میلاو کړئ که نه، نو هغې نه ستاسو د سیریسنس او ستاسو د اپروچ هم پته لګېږي. نو هغې هغه تاسو چې کوم دی که نه هغې هم تاسو سره بیا لایټ معامله کوي، دومره خاص ته خیال نه کوي چې څومره ښه طریقې سره تاسو ښه خپل پیسیج او ښه طریقې سره ښه کوالټۍ والا تاسو هر څه استعمال کړئ که نه، نو هغوی چې هلته کېناستي نو یو امپریشن پې کریټ شي که نه چې یاره دا لکه دا خلک چې کوم دا جینین خلک دي او ښه طریقې سره چې کوم دی که نه رابطه کول غواړي او ښه طریقې سره بیا یو پروفیشنل طریقې سره هغوی تاسو سره کمیونیکیشن سټارټ کړي. دې نه علاوه لیټر هیډ هم موږ سره ډېر امپورټنټ دی. دا همیشه په پیج کې چې کوم دی که نه 2 ایچ ځای نه شي او دا په ټاپ باندې وي او دې کې دا فارم نیم وي، ایډرس وي، ټلیفون نمبر وي که نه، ایمیل ایډرس وي، یو آر ایل وي. تاسو به خپل ارګنایزیشن تاسو چې کوم ځای کې کار کوئ تاسو ته به دا آیډیا کلیر وي چې لیټر هیډ څه ته ویلی شي. چې کله هم تاسو کې د چا خپل بزنس وي نو هغه به دا شی خامخا جوړ کړی وي چې کله هم د انټریکشن کوي یا کسټمر سره انټریکشن کوي یا ستاسو که چېرته کسټمر سره واسطه راځي، چې کله هم تاسو بیلینګ کوئ کسټمر له بیل ورکوئ نو هغه په لیټر هیډ باندې راځي. مخکې پوره د کمپنۍ نوم راغلی، لاندې پرایسینګ شوي که نه، د کمپنۍ نوم لاندې ستاسو ټلیفون نمبر وي، ستاسو ایډرس وي، ستاسو ایمیل ایډرس وي، ستاسو یو آر ایل ایډرس وي که نه. نو داسې اپروچ چې کوم دی که نه لیټر هیډ دا هر ځای کې که ګورنمنټ ادارې وي هلته کې هم دا پکارېږي، که پرایویټ ارګنایزیشن وي هغې کې هم دا پکارېږي.
مطلب دا سایلنت سیلمین والا کار کوي تاسو خامو لکه مطلب څوک څه ویم کنه کنه نو هغه سایلنت سیلمین د کار کوي بیسس باندې مطلب دا چې خپل اتسلف یو شی پورټری کوي لګي په خپل کمپنی په بیهاف باندې نو دا شیزونه په ډېر زیات امپورټنت دي دین علاوه انولپ دا هم ډېر زیات ضروری دی چې کوم انولپ کې بزی کاغه یو بزنس انټراکشن هغه خپل طریقې کار دی هغه دغه انولپ چې کوم نه کنه موږ د سټوډنټ ډاکومېنټس چې کله بار لیکو فارن یونیورسيټي فار سکالرشپ پرپس کنه نو موږ انولپ ته خیال کوو چې هغه خاکی خلک نه کلر نه لرګي قسم کلر ته یو انولپ ملاویږي کنه نو موږ هغه کې چې کوم دی دیګو اور کدا سے آفیشیل انټراکشن خپل ډپارټمنټ کې کوم خپل لکه فار ایگزامپل پیرنٹ ارګنایزیشن انفارم کوو لکه فار ایگزامپل زمونږ یو بزنس دی نو زمونږ پېښور کې افیس دی کوهاټ کې افیس دی او کراچۍ کې دی نو چې هلته مونږ کوو نو بیا مونږ وایټ کلر انولپ استعمالوو نو دا شیزونه ډېر زیات میټر کوي نه هغې نه هم پته لګي چې یار دا کوم ډپارټمنټ ته روان دی او کوم خلک ته روان دی او دوی کې به څه وي که نه هغه هم یو ایمیج پورټری کوي دې کې هم یو ایلیمنټس دي چې هغه تاسو ته خیال کوئ نیم او ټایټل اف د ریسیور چې پې لیکل شوی وي name of department چې پکې وي name of organization چې وي PO box number چې پکې لیکل شوی وي city country چې کوم کنټری ته روان دی کوم ډومین ته روان دی او ټلیفونیک نمبر کنه نو تاسو به انولپ ته هم خیال کوئ او انولپ نیچر هم چې کوم دی هغه تاسو ته ما اوس په خپل ډسکشن کې دا ښودلو کوشش وکړه چې هغه نیچر اف ډاکومېنټس باندې ډیپینډ کوي که موږ سټوډنټانو ډاکومېنټس فارن کنټریز ته لیکو نو موږ خاکی کلر چې کوم دی که نه موږ انولپ استعمالوو خو چې کله موږ خپل پیرنټ ارګنایزیشن هغه چې کله ته موږ څه لیکل غواړو نو هغې دپاره موږ وایټ انولپ استعمالوو که نه نو دا ویري کوي او دا انفارمیشن چې کوم پې لیکلی چې چا ته به ریسیو کېږي کوم ډپارټمنټ نه تللی دی ارګنایزیشن نوم سم نه دا کومن دي دا به دواړو باندې تاسو لیکئ بیا standard part of the letter ایک دا ټول شیزونه انوالو دي اور موږ سره optional part of the letters هم شته نو optional part of the letter به چې کوم دی که نه هغه موږ upcoming lecture کې ګورو نن چې زموږ کوم ډسکشن به کېږي نو موږ به standard part of the letters به ګورو نو standard part of the letter موږ چې کوم دی 5 in numbers دي او دا به 1 by 1 په ډیټیل کې هم ډسکس کوو اور یو دې موږ سره یو لایولی اگزامپل ما سره شته په سلایډس کې هغه به هم تاسو ته ښیم چې هغه به څنګه وي که نه هیډینګ لیډر هیډ او ډیټ به څنګه لیکلی کېږي په پیج کې کوم ایسي کې به لیکل کېږي دا به موږ ګورو انسایډ ایډرس به تاسو کوم ځای کې لیکئ کورټسي ټایټل اور نیم به څنګه لیکئ ایگزیکټیو اور پروفیشنل ټایټل به څنګه لیکئ که نه دې نه علاوه سلوټیشن به څنګه کېږي بوډي کې چې تاسو خبرې کوئ د هغې لاین جسټیفیکیشن به څنګه وي هغه پیراګراف بټوین چې کوم لاینز وي ټو پیراګراف ترمنځ هغه به څنګه وي لاین چې کله تاسو لاینز درمیان به ګیپ وغیره څنګه وي که نه د ټولو شیزونو ته به خیال کېږي اور کمپلیمنټري کلوز به تاسو څنګه کوئ موسټ موږ هغه سټوډنټان چې لیکي نو هغه یو ار اوبیډنټلی لیکي او تاسو که پروفیشنلی لیکي تاسو به څنګه لیکئ سیګنیچر ایریا به کوم ځای کې وي او ریفرنس سیکشن به څنګه وي دا به اوس ون بای ون موږ ایکسپلین کوو دا موږ سره لایولی اگزامپل دی که تاسو وګورئ که نه دا د یو ارګنایزیشن لیټر دی دا یو خاکه ده تاسو ته به دې نه آیډیا کېږي چې دی لیټر هیډ څنګه کړی دی چې کله هم تاسو یو بزنس انټریکشن چا سره کوئ که نه یا تاسو خپل ځان دپاره کور لیټر لیکئ دا یاد وساتئ تاسو به څنګه ډیزاین کوئ دا پرفیکټ چې کوم دی که نه د دې ایمیجنګ شوی دی د دې سکیچنګ شوی دی تاسو دا ذهن کې سټور کړئ تاسو سره خو بس هم دا سلایډ تاسو ته میلاویږي او ما الریډي سینډ کړي هم دي ګروپ کې نو تاسو دې نه भरपूर آیډیا واخلئ چې تاسو به کوئ څنګه لیکئ به څنګه لاین سپیسینګ به ستاسو وي پیراګراف سپیسینګ به څنګه وي که نه نو ګوره ډومبنې دي چې ګوره د پیج په میډ سنټر کې چې کوم دی که نه هیډینګ لیټر هیډ والا ورکړي دي کمپني نوم راغلی دی ایډرس یې راغلی دی که نه ټلیفون نمبر او سیټي وا چې کوم هغه دی زپ کوډ دی هغه لیکلی دی دې نه علاوه ډیټ ته وګوره چې کوم ځای کې لیکل شوی دی که نه
بیا هغه انساید ایډرس چې کوم کس ته لیږل دي د هغې څه حساب کتاب دی نو دا هغه ټول شیزونه دي که نه چې کوم اهمیت لري بیا چې چاته لیکونی دی هغه کوم سټیټس دی تاسو وګورئ او که فیمیل مس ولا لیکل شوی دی بیا ورپسې فل سټاپ لیکل شوی دی د هغه چې کوم لاست نیم دی د هغه الفابیټیکل آرډر دی کیپیټل لیکل دی که نه لکه که دا تاسو اوس ماته لیکئ نو تاسو به لیکئ چې ډیر مسټر حسن نو مسټر والا به ام غټ راځي او دلته کې آر او سمال راځي بیا په فل سټاپ راځي بیا په دلته کې اچ کیپیټل راځي که نه او بیا په اخره کې چې کوم دی که نه کامز راځي هغه سیمی کولنز نه دي هغه به راځي بیا به تاسو ډبل سپیس ورکوئ بیا به تاسو چې کوم دی که نه هغه اوپننګ لاینز لیکئ زمونږ لاست لیکچر هم شوی و چې بیګیننګ لاینز به څنګه وي ستاسو انډینګ لاینز به څنګه وي هغه به هم تاسو ته دلته کې یو ضرورت لري که نه بیا تاسو وګورئ تاسو چې کله یو بوډي سٹارټ کوئ بوډي سٹارټ کول مطلب دا چې کله تاسو یو خپل میسج سٹارټ کوئ نو هغه به تاسو څنګه لیکئ تاسو چې کله خپله خبره کوئ هغه به تاسو څنګه لیکئ نو هغه تاسو دا وګوره تاسو ته پکې ښکاره کېږي او د لاست چې کوم تھرډ پیراګراف موږ ته راځي دا هم ډبل سپیس نه بعد چالو شوی دی اور دلته موږ انډینګ لاینز هم وایو چې د څومره ښه طریقې سره کلوز کړی دی که نه نو تاسو به دې شي ته هم خیال کوئ اور کمپلیمنټري کلوز وګوره که تاسو که سټوډنټس که انټریکشن کله کتلی چې کله لیټر یا اپلیکیشن لیکي نه هغې اخره کې یو اوبیډنټلی لیکي او که تاسو بزنس پرپس لپاره لیکئ نه تاسو به سینسیرلی لیکئ که نه بیسټ ریګارډز به لیکئ که نه نو هغه مختلف الفاظ دي چې به تاسو به ایز ا سنینم یوز کېږي تاسو لپاره بیا دلته کې وګوره سیګنیچر ایریا هم شته دلته کې شامله ده او ریفرنس انیشل چې کوم دی که نه چا کړی دی یا چا لیکلی دی که نه چا شروعات کړی دی د لیټر باندې یا د چا ریفرنس انیشل مطلب اصل کې دا ورته چې یاره دا ایمیل چې کوم دی یا لیټر چې کوم دی دا چا ډراف کړی دی که نه نو هغه دلته کې منشن کېږي که نه په بزنس پرپسز کې نو دا یو بیسټ خاکه ده یو بیسټ سکیچ دی که نه هاو ټو رایټ بزنس لیټر لپاره که نه د تاسو ذهن کې واچوئ دا اوس ون بای ون ایکسپلین کېږي د اوپشنل پارټ به چې کوم نه دا به زموږ اپ کمنګ چې کوم لیکچر دی کې به کور کېږي ها هیډینګ لیټر هیډ اینډ ډیټ اتل صاحب راحت صاحب اورم استاد اورم ځکه نو اوس ته دا ایکسپلین کوم او تاسو ته چې کوم نه کنه لایولی اگزامپل درکې کنه دا وسنګ کی هیډینګ یا لیټر هیډ او ډیټ چې دی دا د یو کله چې موږ یو لیک لیکو یا رسمي خط لیکو نو د هغې دپاره باید چې موږ یو هیډینګ ورکو هیډینګ باید چې لږ په دا ټایټل چې دی لږ بولډ نسبت نور خط ته او بل چې دی دلته چې دی په دې کې ډیټ ورکول کېږي لکه تاریخ ورکول کېږي چې په کوم تاریخ باندې موږ دا خط یا دا لیټر چې دی چاته لیږو که نه نو دا ورکول کېږي او دا به د خط په پاس برخه کې دا کوم لیکنه چې کېږي دا به د خط په پاس برخه کې کېږي او دې ته مطلب داسې یو دا هیډینګ چې انتخابو باید داسې هیډینګ انتخاب کړو چې هغه مربوط د موضوع وي که نه چې موضوع پکې روښانه شي دا خط به د څه شي په باره کې نو دغه نقطې دي چې ما په نظر کې نیولې زبردست ګوره تاسو چې دا هیډینګ لیټر هیډ ډیټ لیکئ که نه دې کې په تاسو یو بل شیزونو خیال هم ساتئ که امریکن حساب سره ډیټ لیکئ که نه نو تاسو به پهله منث لیکئ بیا به ډیټ لیکئ بیا به ایئر لیکئ که تاسو چېرته ایشیا کې انټریکشن راځي که نه لکه زمونږ د ایشیا چې کوم دی انډیا بنګلادیش پاکستان سریلنکا جاپان واپان که نه ملیشیا دلته کې تاسو کله بزنس ډیل یا انټریکشن راځي که نه دې شي ته به خیال کوئ دلته به همیشه په ډیټ کې تاسو ډے لیکئ بیا به منث لیکئ اور بیا به ایئر لیکئ نو دا وګوره وړه شیزونه دي که نه چې دا میټر کوي که نه او چې ستا څومره پروفیشنل طریقې سره لیټر روان وي که نه نو عمره به ستا ښه امپریشن وي فار ایگزامپل تاسو یو امریکا ته یو لیټر لیکلی دی تاسو ایشیا حساب سره لیکلی دی تاسو اپلای چې کوم دی که نه لکه فار ایگزامپل کړی دا یو جاب دپاره یا فار اینی پرپز سکالرشپ دپاره فار اینی پرپز چې هلته کې که تاسو سکیچ د ډیټ والا غلط کړی که نه نو می وی چې هغې له دا سکول اف تھاټ ورځي چې یاره سړي خو مونږ له مخکې رالی کړی د باندې خو ټایم تیر دی
د هم کې شي کنفیوژن کې شي تاسو نه به اپورچونټی لاړ شي یا تاسو بزنس انټریکشن دی تاسو پکې ډیټس غلط لیکلي دي هغه حساب سره نه شي وینو هغه به دا وایي چې یاره د سړي خو موږ ته لیټر کړو نو د خو ډیټ یې غلط نو مطلب دا چې د تر پته نشته چې زموږ وی اف ورک څنګه جناستا هغه بیډ ایمیج الته کریټ شي کنه نو هغه ستا پروفیشنالیزم باندې الته کوېسچن ریز کیږي کنه نو دا وړه شیزونه دا ډیر زیات میټر کوي کنه ډیر زیات میټر کوي اکثر به موږ په ملیشیا کې لیدل کنه چې کوم بل سټوډنټس اسایمنټس جمع کوو کنه نو هغه به د ډیټس کې غلطي و چای به د ډیټس کې غلطي و نو هغه به اکثر ایگزامینیشن نه ورته واپس هغه وشت چې راستا په تھیسس کې استا چې کوم سبمیشن دی دی کې ډیټ غلطي دا غوستا ډیټ چې کوم تعالی درکړو ته دا غینه روستو را رواني یا دا غینه مخکې را رواني کنه نو دا غي وا هغه چې کوم افورټسونه به کوېسچنیبل شو کنه نو هغه فارمیټینګ چې کوم دی کنه ډیر زیات میټر کوي کنه ډیر زیات میټر کوي نو دې ته به تاسو خیال کوئ ډیټ سیکوینس به څنګه دی او تاسو چې دا کوم میډل کې به تاسو دا لیټر هیډ تاسو لیکئ نو کمپنی نوم به څنګه لیکئ تاسو به دا غي لاندې سپیسینګ څنګه دی کنه نو دې شوزونو ته ډېر خیال ساتئ چې لیفټ مارجن به څومره وي رائټ مارجن به څومره وي کنه دا چې کوم موږ لاست اگزامپل کې ولیدل کنه نو دې شو ته به خیال کوئ دې کې تاسو ډیټ وګورئ جنوري منت راغلی دی بیا 15 راغلی دی بیا 2007 راغلی دا اوس امریکن سټایل رائټینګ دی کنه نو تاسو په دې شسته خیال کوئ सर इसमें ये जो लेटर हेड है ये हमने इंटर डिपार्टमेंटल है या ओए वकार साहब डिपार्टमेंट हम वकार साहब कैसे हैं ठीक ठाक हैं यार रियली सॉरी मुझे तो लग रहा था कि आप आते नहीं क्लासेस में तो मैं तो सारी चीजें पश्तो में पढ़ा रहा हूँ यार नहीं सर मैं क्लास में आ रहा हूँ अच्छा क्लास रियली में आ रहा हूँ लेकिन मसला ये आ रहा है सर नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है सर वो हम जैसे आते हैं थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है कभी ये चल पड़ता है कभी क्या होता है तो वो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं अच्छा डियर रियली सॉरी यार मैंने तो ऑलमोस्ट तकरीबन काफी वीकेंड से मैं सारे लेक्चर्स पश्तो में ले रहा हूँ मेरा तो बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे तो भूल ही गया नहीं सर मुझे ये समझ आ रही है जहाँ पे नहीं आ रही होगी मैं इंशाल्लाह आपसे खुद ही क्लैरिफाई कर लूंगा जैसे आपने अभी जैसे आपने बात की ना तो आपका नाम मेरे सामने पॉपअप हुआ है मैंने कहा ओए ये तो वकार साहब है इसके साथ तो उर्दू में बात करनी थी बड़ी अभी तक जो हमने पढ़ा अभी तक जो हमने पढ़ा आपको आइडिया क्लियर हो गया सर बिल्कुल क्लियर हो गया अगर हम ना भी पढ़े तो ये जो लिखा हुआ है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड्स हैं मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मजीद पढ़ने की जरूरत है जबरदस्त और आपका जो क्वेश्चन था ना जी कि ये डिपार्टमेंटल होना चाहिए या नॉन डिपार्टमेंटल ना इसमें द थिंग इज आपके आप अगर डिपार्टमेंटल भी अगर ये सारे चीजें अपने लूप में रखते हो ना और इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हो तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट एक अच्छी हो जाती है और दूसरा ये ना कि आपकी तरफ से कुछ चीजें प्रोफेशनल तरीके से जा रही होती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो चीजें आज हम सीखने वाले हैं ना ये जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग और आपकी ही एक स्किल को बढ़ा रही है कि हाउ टू राइट तो ये आप हर जगह पे आप यूज कर सकते हो स्किल्स को आप हर जगह पे यूटिलाइज करो आप इस स्किल को जिससे हर जगह पे आप फायदा ले सकते हो इवन मैं कहता हूँ अगर आपके हम ऑलरेडी लिख रहे हैं कन्वर्सेशन भी है ना तो अगर आप किसी की लिखने वाले हो या कुछ करने वाले हो अगर आप इन्हीं चीजों को फॉलो करते हो तो एक मीनिंगफुल चीज बन जाती है ना तो अगर जो सामने वाला आपकी ऑडियंस होती है ना हमेशा जब भी कुछ लिखा जाता है वो दूसरों के लिए होता है तो एक अच्छा सा आपका इमेज पोर्ट्रे हो जाता है और स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना आपके लिए जो टारगेटेड पर्सन है उसकी तरफ से आपके लिए काफी फेवरेबल एक एनवायरनमेंट बन जाता है और आपको बड़ा सीरियस लेना शुरू कर देता है ठीक है जी सर बिल्कुल ठीक है मैं हम लोग बेसिकली जो मेरा डिपार्टमेंट है वो हम ऑलरेडी इस तरह के लेटर्स लिखते हैं और ये हम मतलब फ्रीक्वेंटली लिखते हैं इसमें मेरा जो क्वेश्चन है सर वो ये था कि जो लेटर्स होते हैं सर ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं विद इन डिपार्टमेंट भी होते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंट है तो उसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं तो वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस वो भी लेटर होता है सर लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लिखता है फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखता है तो वो मतलब इंटर डिपार्टमेंट हो गया लेकिन विद इन डिपार्टमेंट जो होता है सर वो फिर हम उसको कहते हैं इंटर ऑफिस नोट या IONM कहते हैं तो मेरा सवाल ये दोनों के लिए मतलब वो है या सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट है
अगर आपकी कंटेंट की बात आती है ना, कंटेंट की बात, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेटर हो ठीक गया, है सर। ठीक हो गया, जैसे कि हमारे पास ये लेटर है या जो भी आप नोट लिख रहे हो, और अगर ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है ना जिसमें हम अपने आप से कोई बढ़ा रहे हैं, अगर ये चीजें आपकी तरफ से आ जाती हैं तो वो सुपर प्रोफेशनल लगना शुरू हो जाएंगी। तो जो रिमार्क्स आपको मिलने वाली होती है एक वो स्पीडी हो जाती है, और आपके पास एक जो उनका एक इमेज होता है ना, आपका जो इमेज जा रहा होता है उनके पास कि किस बंदे ने लिखा है, कैसे लिखा है, वो क्या पूछा जा रहा है, और अगर आपके ये कंटेंट आपके उस, चाहे वो इंटर है या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप इंटर नोट भी लिखते हो ना, अगर आप इसी तरीके से लिखने पे आ जाते हो ना, तो वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। और क्योंकि आपकी इंटरेक्शन वहां पे भी एक एंटिटी के साथ होती है, जो भी पर्सन होता है उसका एक अपनी पहचान है, अपने एक मकाम है, चाहे वो आपके हायरार्की के नीचे आ रहे हो। लेकिन द थिंग इज, जो चीज अगर आप इस तरह कोट कर लेते हो, सलोटेशन उसमें आ जाती है, अगर आप जो आपका वो बताना चाह रहा है, जो एरिया आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट आपका जो है, जो बॉडी में आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, और ये सारी चीजें जो एक लेटर में होती है वो एलिमेंट कवर कर लेते हो, तो चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस हो या इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो या इनसाइड या इंटर डिपार्टमेंट्स हो, तो काफी सारी चीजें जो है ना वो मतलब अच्छी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि एक अच्छी बात है कि आप ये सारे कंटेंट उसमें ले आओ, तो सुपर प्रोफेशनल आपकी चीजें लगना शुरू हो जाती हैं, तो काफी अच्छे जो मार्क्स आ जाते हैं ना फिर। तो ये आप कोई बाउंड नहीं हो कि आप ये खामखा जो है ना, जब आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन करोगे और आप ये यूज करो, मैं तो कहता हूँ इसको आप नॉन फॉर्मल कन्वर्सेशन में भी ले आओ। अगर आप किसी को लेटर लिखने वाले हो, और ये सारी चीजें जो है ना, अपने दोस्त को लिखने वाले हो, अपने पेरेंट्स को लिखने वाले हो, या किसी भी अपने रिलेटिव्स को लिखने वाले हो, तो ये नॉन फॉर्मल में भी ये सारी चीजें मैं कहता हूँ ऐड ऑन कर दो, बिसाइड बिजनेस इंटरेक्शन, बिसाइड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन। तो ये चीजें जो है आपकी एक इमेज पोर्ट्रे करने वाली हैं। तो जो रिमार्क्स आपके पास आने वाला है या जो फीडबैक आपके पास आने वाला है, जब भी ये कोई रीडर ये चीजें देखता है ना, तो काफी अच्छा सा माहौल बन जाता है, एक अच्छा सा समा बन जाता है ना। तो जो कहते हैं ना कि लिखाई से आपकी पहचान हो जाती है, तो इसमें आप कर्टेसी भी शो कर रहे हो, और आप अपना पैगाम भी दे रहे हो, कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कर रहे हो, तो काफी सारी चीजें जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी को अच्छे तरीके से अप्रोच करते हो, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा। तो आज के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप ये इंटर डिपार्टमेंट यूज करो या ना यूज करो। तो मैं कहता हूँ कि यूज तो करने चाहिए। ये काफी अच्छी चीजें हैं जो कि जितना आप इसको यूटिलाइज करोगे, जितना अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को अप्रोच करोगे, आप चाहे वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन है या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है, तो आपका एक अच्छा सा ही इमेज जाएगा, और नहीं आपकी प्रोफेशनलिज्म नजर आएगी। ठीक है वकार साहब? सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। सही। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनसाइड इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, इनसाइड एड्रेस। और आपको पता ही है कि इनसाइड एड्रेस कैसे लिखना है, लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है, और कर्टिसी के साथ लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना टाइटल लिखना है कि आपकी डिजिग्नेशन क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में ना। और ये आपने इस चीजों का बहुत ख्याल करना है कि फीमेल है क्या लिखना है उसका टाइटल ना, कर्टिसी टाइटल जिसको हम कहते हैं, मिस्टर है, मिसेस है, या इस तरह की चीजें आपको क्लियर होने चाहिए कि जिस बंदे को आप लिखने वाले हो उसका स्टेटस क्या है। ये बड़ा जरूरी है। और जब हम सर आप पश्तो में कंटिन्यू कर सकते हैं सर, अगर मुझे कहीं समझ नहीं आई तो मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगा, ठीक क्योंकि हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है सर वो पश्तो स्पीकर हैं, तो उनको ज्यादा वो करेगा। ऐसा ही है जी, ऐसा ही। Students mums dakala inside address khabara kau kana nai kitai ci tasu kala yo kas approach kawe no tasu ta prakar da ci kau kas ta bastaso da letter receive ki ci aga sanga da laka aga suk de si sab sara de वगैरह वगैरह kana tasu ta da profile building chewe kana और का फीमेली तासु बसो वसाली के और का दचा वाइफी नो मिसेस वो सारा संगली के का सड़े या के सारा बसंगली के kana ना का अप्रोच पता हो संगा कावे मतलब आसान खबर da چې کله تاسو یو کس سره انټریکشن کوئ چې تاسو ته دا ماغه آیډینس پته ای چې ما زماده لیټر چې څوک ریسیو کوي چې هغه
بسوک دی کنه هغه پروفیشنل وایس دی ډاکټر دی انجینیر دی څه شی دی نو هغه حساب سره بته د هغه لپاره یو کوټسی چې کوم ټایټل دی او دا هغه چې کوم سرنیم دی په تاسو کې کنه نو دا شیزونه ډیر زیات میټر کوي ښا د شیزونه ته ډیر زیات خیال کوي اور فورن موستلی چې کوم دی په دې شیزونه باندې ډیر زیات هغه لري کتا څه دا غي نوم چې کوم دی کنه مخکې رستو کې هغه بیا مسله لري کنه نو هغه ته هم تاسو کوي او جی زه یو خبره بل اضافه کول غواړم کله چې موږ دلته په افغانستان کې شاید په پاکستان کې هم همداسي موږ چې کله په د یو اورګنایزیشن نه بل اورګنایزیشن ته یو لیک لیکو کنه په دولتي لکه گورنمنت په ادارو کې نو هغه ته واردة او صادره یو نمبر چې په هغه موږ په دې پاس په دې هډینګ کې وخو لکه هغه د یو ترتیب باندې چې پاس نمبر ولکې چې د دومره نمبر لیک دی چې تاسو درځي ورلاندې به یو خط کېږي به خط لاندې چې د دغه لیکل کېږي تاریخ لیکل کېږي کنه نو دغه چې د هم پکې اضافه کېږي په هډینګ کله چې سرجي لیټر راځي الته پکې موږ دا ان نمبر پکې وو یار چې په دې نمبر باندې دا ان شوی دی او کله چې آوټ سایډ موږ پکې آوټ سایډ نمبر وو چې په دومره نمبر باندې آوټ سایډ دا لیټر تللی دی ماشاءالله زبردست دا ټول شی زونه میټر کوي کنه دا ټول شی زونه ته خیال کوي سلوټیشنز ته هم خیال کوي لکه کتا سو یار دوست موس طریقې کنه لکه فار ایگزامپل کزه اتل سے طریقې منزل لیکل شم ډیر اتل خو کما اوس اتل سے نه پیژندل کنه نو ما به لیکل چې ډیر میسټر اتل پورن نوم دي څه اتل اریان او اتل اریل کنه نزو پکې بیا دا شیزونه چې کوم دي اریل کنه نو دا شیزونه ډیر زیات میټر کوي ښا چې کله تاسو ته کله چا پته نوم پته نه یا تاسو یو کته خبره کوي الته بلی کې ډیر مینیجر کنه پڑھاو شو اریل سے پڑھاو شو ښا او ملي دا تاسو نوم پوپ پر تاسو چې خبره یو کړو نو نمبر راغلو نو ما تاسو کار شو تاسو تما همیشه اتل ویلی دي نو really sorry for that نو تاسو په دې شي ته خیال کوئ سلوټیشن کې ښه چې کله یو unknown person وي تاسو سره چې تمه کې انټریکشن نه راغلي فرست ټایم تاسو یا لیټر ډراپ کوئ نو الته به تاسو لیکي چې ډیر مسټر فلانه ډیر مس فلانه کنه ډیر مسز فلانه کنه نو تاسو په دې شي ته خیال کوئ اور که تاسو کو سره چې تمه کې انټریکشن راغلي یا تاسو سره غپ شپ لګیدلی یا تاسو دا غي نیک نیم هم یوز کولای شئ اور دا سے کتا سے او فار ایگزامپل جابز راشي کنه تاسو ته نوم پته نه یا